بسم الله الرحمن الرحیم. بلغ عني ولو كان آیه لکه میشه مخشه ها دا خبره کړې وه چې انشاءالله العزیز میشه در لطفن و وقفا فوقفا سوالات جوابات نشست و حقیقی جید علماء پا رهنمایی ادیغ ده پا زیر سایه زیر نشست و مفتی سید نور صاحب محترم سره تشریف فرما ده نو چې کوم استفسار غلی دي مختصر سوالات دي مناسب وګڼله چې دا هم میشه بجای یو دوه کسان ته راسي خو چې په زراوې مسلمانو برنه ته دا احکام ورسي ډېر خیر وي نو مفتی صاحب ته مو وویل چې دا ته بیان کا خدای مو یې وایي ستوزی و مربي په حیثیت یې چې نه ته یې بیانوه زه مطلب نگرانی کوه نو پاک شي نن میشه باقاعده د هغې مسایل نشست بود رسدو هغې آغاز هم وکړه حمد لله و شکرا لله. اول په دې کښې یو سوال راغلی دی یوه ملګري یوه مسله رالیږلې ده هغه وایي چې موږ په یوه وخت کښې قسم خوړلی و چې موږ یوه غسلخونه ده په دا غسلخونه کښې که مو چیرې ولامبېده غسل مې وکړل بیا د په ده ښځه تعلقه وي ویسا په ډېر وخت نه بعده اغرتلین کې ښځه چې کومې سره زه ورو کوه الفاظ یې د یوې معلقه کړې وه دا قسم یې معلق کړی و دا وایي چې ویس مو وروحه وکړه هغه غسلخونه موجوده ده ویس یې نه پوره څه حکم دی نو یې د پوره مختصر صورتونه خو ډېره رووځي بیا ته د دغې سوال جواب دا دی چې کله هم شرط موجود شي دی په دا غسلخونه کښې ولامبېږي نو د دغې سړی یو طلاق واقع کېږي یو طلاق یې دلویږي او طلاق یې رجعي وي لهذا خط المقدور ده د دغې شي نه دا احتراز کوو د دغې غسلخونې نه ده لرې ګرځي واته د غسل نه کړي کوی کړل یو طلاق یې لویږي دی صرف د دوی تعلق یې مالک په مستقبل شي ګرځي دا یو سوال و. بل یا ته یو سوال شوی دی هغه دا دی چې امیږه توسې په وطن کښې یو رواج دا یو دستور دا یو خپلوي ده یو مطلب کلچر هم داسې دی چې وړوکی بچی وشي هغې ته بیا خپلون ملګري یورون دوستون هدیې ویري خط ویري جمعه ویري مطلب نور یې د سره متعلقات لباس په حواله سره ویري آیا دا د مور و پلور خاصې دغې شنکې حق ګرځي که د مور و پلور استعمالولی شي چاته یې ورکولی شي خپل استعمال شي راوړی شي خرڅ کولی شي چاته یې هدیه کولی شي نو د دې د پوره ها چې کومه مفتی صاحب استخراج کړی دی کتابي نه هغه دا دی چې ځینې داسې شیونه وي چې د بچي میل ګرځي دا زیر استعمال ورتلی شي عام طور دا په استعمال شي ورتلی شي په دا کښې د مور د پلور تصرف کول یا مور پلور چاته ورکول یا د ځون د پوره استعمالول دا جایز نه دي ځکه چې دا بچی یې دغې شي مالک ګرځي خو د بچي چې کله یو شی میلک وګرځي په هغې چا تصرف جایز نه دی ځینې شیونه بیا په اور کښې داسې دي لکه وړوکی بچی دی خو ستر سړي مطلب پیرا جوړه ستر سړي جوړه چا ویرله خو وړوکی بچی نه شي استعمالولی لیا وړوکی بچی دی چا داسې ګفټ داسې تحفه ویرله چې عام په اور کښې او والدین بل چا ته ورکوي لیا د والدین دی پوره وي بنیادي مقصد یې والدین یې خوشحالول وي په دا کښې رد او بدل تغیر تبادل یا صدق کول یا چا ته ګفټ ورکول بیا خو ټیک خبره ده خو چې کوم شی خالي د بچي د استعمال وي په اور کښې د بچي د پوره استعمالیږي مور پلور یې په هغې کښې تصرف کوي یا چا ته یې ورکوي د هغې جواز هم نشته دی په دا کښې هم مطلب جایزه نه ده دا خبره شته چې که چیرې پلور یې رشته دارونه یې ورکړه نو هغه دا بیا د پلور په استعمال شروع شي هغې دا بیا پلور ته به ویده دي چې هغې ته میلاو شي تصرف پکښې وکړي که مور رشته دارونه یې ورکړه بیا یې د مور مالکه وګرځي چې یو مطلب بچی نه وي ستر باندې تصرف بل څه کولی شي بیا یې مور ډېره حق په دا خبره ډېره حقداره ده چې دا شی دې ته بیا میلاو شي. او یو صورت یوه مسله بله هم بیان شوې ده هغه دا ده چې کله اور میشتو په وطن کښې مړی وشي مړی چې مړی وشي بیا ورچک شي لیڼه یې ارثبتې شي د هغې څه نقش سمندي نه وري او زامن یې ورچک شي د هغې نه عجیب ناریفې ځنې وبوسي موبایل وبوسي صدقه یې کو یا دا جمعې دي په ده پسې یې درمې پریز یا اومې پریز په طور د ثواب تقسیموي خرڅ کوي آیا دا جایز دي که نه دي جایز تر اوسه پوره موږ په دا مسله کښې
عمومي فساو هي او داسې کرام په دا خبره سوچ کړی نه دی داسې مطلق جایزه نه ده دا مړی که چیرې ټوله یې دا په څوره دولت یې پوتې شي څوره څه پوتې شي دا ترکاتو په ترکا کښې عاقلین بالغین او غیر عاقلین دا ټول پکښې شامل دي که چیرې ټول بالغ الوا دي او ټول سره پیروزي و چې دا پیسې پسې خرڅ کړي جومي پسې خرڅ کړي د ساماندینه وویشته تقسیم یې کړي څوک یې په ناخ ښه یوسه بیا خو ټیک خبره ده ټول عاقلون دي او اجازات نه دی یو بل د عاقل ایزن معتبر دی یو بل ته ورکولی شي که چیرې داسې وه چې ټول سره پې خبر نه وي یو په کور پوتې وخت خپله ملکي پې وکړه تقسیمول یې د بل بالغ بې اجازته مطلق دا جایز نه دي او دوم صورت دا چې که د مړي په دغې الودا کښې وړه بچون وي د هغې په وارثون کښې وړه بچون وي نو دا بیا هم دا شاید تقسیمول یا په ده پسې صدقه کول د هغې مول نه په ده پسې خرڅ کول دا حروم معامله دا جایز نه دی د هغې انتهایي شدید و سخت حکم دی لہذا دغې مسئله ته هم انتهایي سوچ کول پکار دی او په دا کښې میش مبتلا میش پکښې شاخي مو ته هم دا سورې د قرآن تفسیر مؤلف القرآن دا لیکلې وه مو ته په دا پورې احساس وسه چې په دا کښې خو میزه ها شاخي بیا نو ځکه د تو سره په دا باندې زیر بحث وروړله په دا کښې اجازت نه چلیږي ځکه چې صغیر وي وړوکي اجازات معتبر نه دی نو او یوه بله مسله هم دوی ته یو بل سوال هم دی دا بله ورځ یو ملګري تحریري لژلی و چې زه یې دیوبند د مسلک سره تعلق لرم زه چې په کې یم زه سفر کوه واته مو سره جماعتي نشته دی د بریلیون هم دي او واته د اهل سنت والجماعت هم دي د دیوبندونه دی اهل سنت والجماعت نه دیوبندونه هم دي لہذا زه دا د بریلیون جماعت ته تدریمه که دا د دیوبندونه آیا زه په عام حالات کښې دا بریلیون جماعت سره منځ کولی شو دیوبندونه ولا لشکر ښه لرې دی نو هدې د پوره هم بیا سوچ کول پکار دی چونکې بریلیون مختلف العقاید دي هدې عقیده یوه نه د ځینې عقاید خو علما لیکلي دي چې هغه د کفر ته رسېدلي دي هغه پسې خو لمونځ بیخي جایز نه دی چې وایي کې د لمونځ دی نه کېږي ځینې بریلیون بیا داسې دي چې عام مبتدعین دي په کبیره مرتکب دي په ډېرې غاټې غاټې ګناهي نقشې مبتلا دي فسق فجر حکم پې لګېږي نو په فاسق فجر پسې ایک دی ده په دا باندې هل میزه ټیک نه دی که نه البته که چیرې داسې وه چې عقیدې دومره بګار ته نه وی رسېدلې معمولي څه دومره لږ څه د بدعت بو پکښې دی لږ کې معمولي په دې کښې خطویي وه نو کله کله د مجبورۍ په انداز چې د لمونځ پکښې وکړه دغه لمونځه جواز شته خو په عام مستقل امام ګرځول یا ځینې بېګاړ ولا پسې په داسې صورت کښې هم په بریلي په څېر لمونځه اجازات نشته هم کله کله چې وشی تنهایي ضرورت اشده په بنیاد باندې یو لمونځ پسې کړی شي هغه د پسې جایز وي مستقل امام یې نشي ټهراولی ځینې خو چې حد کفر ته رسېدلي وي په پسې خو لمونځ شي نه چې فسق فجر وي په دا پسې لمونځ مکروه تحریمي دی البته که چیرې مجبور شولی تنها د لمونځ په بیا به دغې لمونځه سهولت ته پوره در شي اجازه چې یو نیم لمونځ دا پسې وکړي بیا دا ښه ده په ګوش لمونځه نه چې یو لمونځ پسې وکړي یو آخري یوه مسله دا هم نیت ترغلې ده چې مو خپل یو ملګری و هغې په یوه موقع دا سوال وکړه مفتي صاحب د هغې مخکې سوال سره معلق بشرط دی مو حل کړی وه تو یې موقع تصدیق کړی هغې چیرې ملګري وي هغې د ګیدرینګ وي سوسایټي وي هغې دا په مجلس کښې په دې خبره سره خفه شوي وي صحبت یې کړی و نو هغې مې ملګري قسم کړی و چې که چیرې بیا تو سره مو مړی وخوړله په دغه ښځه تعلق وي نو هغې هم دغه مسله ده چې دا یمین معلق بشرط دی هغې استنباط استخراج هم کړی و په حواله سره نو دا ملګری هم هغې ملګري سره چې دا کوم ملګري سوال کړی دی بیا مړی نشي خوړلی صحبت نشي ورسره کولی که صحبت یې وکړه ورسره مړی ورسره وخوړله د یو طلاق یې رجعي واقع کېږي په یوه طلاق رجعي سره دی خانیس ګرځي لہذا آینده هم دوه تعلقونه د په لوس کښې پوتې دي د په اختیار کښې د په ملک کښې خو چونکې په دا عمل سره دا یا د یوه طلاق سره خانیسه او مرتکب ګرځي او په عدت کښې نه صرف رجوع کافي ده او په عدت نه باید تشدید یې چې مطلب مفتي صاحب دا خبره اضافه وکړه چې که په عدت کښې دا خپله ښځه سره مطلب دوباره ښځه کول غوښتل بیا د رجوع ورته وکړو په عدت کښې
که په عدت شی رجوع نه وکړله بعد العدت عدت تیر شه بیا دا سړی تجدید نکاح کوي. جزاکم الله خیر، احسن الجزا فی الدارین.